دا ورځ موږ یو ایکس منسټر جان ته پی ټی آی وایي خو پی ټی آی ته نه فنډونه پی ټی آی نه اخلي هشام انعام الله فوټوګانې شیر کول چې عمران خان په حق چې لکی کې ته ډېر غټ غاجونه کول لګیا دا دغه حیثیت ده په یو ټلیفون باندې ټرتا یې وتلې ده هوا یې وتلې ده اوس دا غیر سیاسي پی ټی آی چې دا غیر سیاسي ده دلته ادارو تحفظ دپاره دا هلته ریلیګانې پاسې لګیا ده شرمیش ولا قسم په خدای هر چی باندې انګی ورکاو ټول عمر دا پټیانې متلې کړې چې فولاګانو ټول عمر دغه سیاست وکړه اوس په دغه باندې ته لګیا خو جان دا جواب کا کنه کنه یې را سره فډو دپاره ته بیا سی اف ته ناست بیا میټینګانو ته راشې که زه پی ټی آی یم که لږ سړي لکه پښتو یا شرمي سړی داسې کار نه کوي دا ټول ګروپ والو ګورو دا یو بل دا چاچا سلیم سیف الله صاحب انټرنیشنل لوټه چار پارټۍ کې لوټهګیري یې کړې ده ټول عمر بیا آخر چې ګټلو نوره هیله نه وه بیا آخر پی ټی آی ته وراله چې دلته به یو سیټ وګټو خو انشاءالله دا آخري سیټ یې و دغه نه پامه زندګي چې به دوی به اسمبلۍ ته راشي را شوکت بھائی دا ډیلیټ کا د ګروپ نه فارغ یې کا ډېرې ډرامې وکړې ټول عمر یې هر چې باندې انګۍ ورکړي دي موږ داسې دوه کړي یو فارغ وای دا د جي هلته ادارو تحفظ دې کوي هلته ادارو سره دعوه درې شي ادارې په تګ باندې وګټي زه به یې وګورم انشاءالله فارغ وای ګروپ نه داسې خلک پرېښودل دي په کار سی اف ته ما ریکویسټ دی که ټول فنډ یې بند کا فنډونه ورته راشي هلته کمیشن یې خوري فنډونه خرچوي اول یې نوکریګانې خرچې کړي دي په هرې ضلع کې خرچې کړي دي کله منسټر و دلته به یې راشي دلته به یې ډرامې کوي چې غره سړي چې نه وي یا درې دی نه پښتو نه وي خو بیا مه کوه که نه سیاست بیا دا سیاست کوه که نه د پارټۍ ټکټو باندې پاس شو پارټۍ ووټونه واخلو پارټۍ ورکړي استعمال کو بعد چې دا ډرامې وکړو پارټۍ یو خواته روانه ده تاسو خپله نوې پچې خپله سیاست شروع کړې ده